امتیاز صاحب دا راته ووایي چې کله تاسو کنسټرکشن کوئ د دې تاسو خاص رولز ریګولیشنز بیا په خاصه توګه باندې که د یو کور لیټ سپوز 50 لک روپۍ قیمت ورچ 50 لک روپۍ پیمنٹ تاسو ته ملاوي شي بیا د کور آغاز کوي کنه تاسو په انسټالمنټس باندې هم دا کورونه سازوي نه جی مون خو بیسیکلی دا سوچ راوړی دی خو د پارم راوړی دی چې خلکو ته اسانتیا ورکو دا غي د خوخه مطابق دا غي د سوچ مطابق یو اسانتیا غي ته ملاوي شي چې کوم کوي هغه په پردي کور کې ورکي چې هغه په نیمو پیسو باندې بل ته عموما چې کوم د خلک هغه د کنسټرکشن حواله سره په غوي اعتراضي نو کوم میټیریل چې تاسو استعمالوي دا د غي د خوخي مطابق وي د دې سلیکشن څخه طریقې سره کی دا څه د چې زموږ خپل یو لیست چیک لیست د کنسټرکشن حواله سره چې زموږ کوم میټیریل استعماليږي زموږ باقاعده خپل یو لیست ډایرکټر کنسټرکشن سره بغي مو سره شیر کړی دي هغه میټیریل چې کوم د کانال کور کې استعماليږي نو الحمدلله هغه به دغه درې مرلو دغه دوه مرلو کور کې هم استعماليږي درته وایي چې کوم ګرانی رااله کوم ټیکسونه وغیرہ ولګیدل د دینه مارکیټینګ کمپنی چې کوم ریل اسټیټ دنیا خو متاثر شوې ده ستاسو کمپنی څومره متاثر ده یاره جی د حواله سره زه دا وایم چې د ریل اسټیټ سېکټر خاص کر په دې ټیکسونو د وجې چې څونه متاثر شوه او څونه نقصان دي ته ورسېدو حالکه دا چې کوم دی نو د دې وخت د معیشت د ریډ هډي په دې وخت کې د ریل اسټیټ سېکټر دی خو هغه کې چې کوم دی نو د دې ټیکسونو د وجې چې کوم خاص کر په کې بي کې یا په اسلام آباد کې ولګېدل دغه ډیر نقصان دی ریل اسټیټ سېکټر لورکو امتیاز زماده کیمرامین چې کوم دی جی دا وی زه خپل باندې د کنسټرکشن کمپنی کولا وخل غواړم پیسې را سره نشته دي نو کولا وخل شي د پیسو نه بغیر پن کولې شي یاره جی د کنسټرکشن دا کار خو دا خو یو عبادت ته او کمپنی رجسټر کول په پاکستان کې د ټولو آسان کار دی خو کمپنی چلول د ټولو نه ګران کار دی د دې ټیکسونو د وجې د حالاتو د وجې بالکل کولې شي جی السلام علیکم سوچ بدل کړئ د خلکو نه خپل کدی د خدای پزماکه کور نوي کدی د خدای پزماکه کور نوي د چا پزړه کې ځان لا کور جوړ کا کتونکو نننی خصوصي نشست کې را سره د یو هوم پېښور هډ امتیاز احمد صاحب را سره موجود دي عموما تاسو کمپنیز ګوري چې غي تاسو له پلاټونه درکې یا د انویسټمنٹ اپورچونټیز چې کوم دي پرووایډ کړي خو نننی د خصوصي نشست کې به موږ خبرې اترې کوو چې یو هوم په څه طریقې سره چې کوم دي تاسو له تیار کورونه سازي اغي خپل د دې معاشري غریبي او طبقه ته څه طریقې سره فیسیلیټیز ورکړي او بیا دا پروسس سره تاسو څه طریقې سره فائدہ غوښته شو بیا خپل باندې د کنسټرکشن کمپنی څه طریقې سره لانچ کولای شي کوشش مونږ کوو بزنس آئیډیاز دل راوړو ایکسپیرینس خلک تاسو سکرین باندې دو کوشش کوي پروګرام بالکل مسکیپ کوي سره سب تاسو ذکر کوي امتیاز سے پروګرام کې تهر کله مې ډیر مننه جی تاسو ډیر شکریا ادا کوم تاسو ټایم راکو ډیر مننه امتیاز سے اول خو زموږ ته دا وایي چې یو هوم جی د دې مطلب څه دی او د دې د نوم سلیکشن څنګه شو کله معلومات را سره شریک کړئ زبا لګدا سي تعارفي د حکم تاسو سره یو منټ دوه کې جی زمونږ بیسیکلی کمپنی دا انټیلوپ ډیولپر په نوم باندې چې اسلام آباد بیس کمپنی ده زموږ کنسټرکشن زموږ بیسیکلی خپل کار کنسټرکشن ده چې کوم های رایزز او پلس ورسره ریزیډنشل کورونه موږ الریډي سټیټ اف د آرټ کار کوو اسلام آباد کې الحمدلله چونکه اوس د 2-3 کالونو د پراپرټي سېکټر کې لږ حالات داسې کمزوري شي نو هغه د لپاره موږ دا سوچو چې کوم لو بجټ خلک تینو هغه ته ډېر مشکلات راغلي هغه والي سره دا یو نوې سوچ خو به چې کوم نه وروړو چې کوم د یو هوم په نوم د ستاسو کور ستاسو خوخه دغه مطلب په دغه ویژن په دغه سوچ باندې چې کوم د موږ په خبرتم راو چې کوم زمونږ لو بجټ مرګري دي چې د چا د کمزوري طبقه سره تعلق ساتي سیلډ پرسنی چې د چا وسته 50 لکو د کوري د چا وسته 20 لکو د کوري نو موږ ان شاء الله دغه خوب دغه سوچ پوره کوو ان شاء الله امتیاز صاحب دا راته وایي چې کله تاسو کنسټرکشن کوئ د دې تاسو خاص رولز ریګولیشنز بیا په خاصه توګه باندې کله د یو کور لیټ سپوز 50 لک روپۍ قیمت ورچ 50 لک روپۍ پیمنٹ تاسو ته ملاوي شي بیا د کور آغاز کوي کنه تاسو په انسټالمنټس باندې هم دا کورونه سازوي نه جی مون خو بیسیکلی دا سوچ راوړی دی خو د پارم راوړی دی چې خلکو ته اسانتیا ورکو دا غي د خوخه مطابق دا غي د سوچ مطابق یو اسانتیا غي ته ملاوي شي چې کوم کوي هغه په پردي کور کې ورکي چې هغه په نیمو پیسو باندې مونږ فرض کړي مونږ سره یو کار مرګره راغو هغه مونږ سره یو بوکینګ وکړو د 50 لک روپیو د کور هغه ته مونږ زمونږ کمپنی مونږ دا داوا کوو مونږ دا باونډي چې په نیم قیمت په نیم ټیم به مونږ غلا قبضه ورکو
موږ سره بوکینګ وکړي چې لوکیشن وکړي هغه خپل انسټالمنٹ پلان روان کړي موږ د ذمہواری ده زموږ د کمپنی دا دعوا ده چې موږ باغلا په 50% پیسو باندې او په 50% پیمنٹ باندې دغه ته د کور قبضه والا کوو. صحیح دی. بل تر ته عموما چې کوم د خلک هغه د کنسټرکشن حواله سره په غوي اعتراضي نو کوم میټیریل چې تاسو استعمالوي دا د غي د خوخي مطابق وي د دې سلیکشن څخه طریقې سره کی دا څه د چې زموږ خپل یو لیست چیک لیست د کنسټرکشن حواله سره چې زموږ کوم میټیریل استعماليږي زموږ باقاعده خپل یو لیست دی ډایرکټر کنسټرکشن سره بغي موږ سره شیر کړی دی هغه میټیریل چې کوم د کانال کور کې استعماليږي نو الحمدلله هغه به دغه 3 مرلو دغه 2 مرلو کور کې هم استعماليږي هغه کې به زموږ دا بالکل دغني چې دا لو بجټ کور دی نو د کې دی دغه حواله سره شیزونه لګي نو ان شاء الله هغه خبره به بالکل نه وي د کم نه کم قیمت کې څومره کور ساس کړی دی کم نه کم چې کوم په خبر د پاره د موږ سوچ دی اسلام آباد کې هم سره د 3 مرلو کور چې کوم دی 70 لک روپے کشته جی اویلیبিলিټي 3 انسټالمنٹ پلان باندې او دا سو سټوري کور به دا جی دو ګراوند پلس فرست په دا دوه چاته کور به ډبل سټوري کور وي دا چې په خبره والے سره چې کوم دی نو د 2 مرلو کور مونږه یو 50 لک روپے ډیزاین کړی دی جی او څوک دا چې 3 مرلو طرف ته جی 3 مرلو طرف ته جی نو هغه به مونږ چې کوم دی نو 70-75 لک روپے پورې ان شاء الله کلاینټ ته راکو. صحیح دی جی. ها دا درته وایي جی دا کوم چې کورونه تاسو تیاروي نو په دې باندې ظاهر خبره د کلاینټ سره اعتراضات هم اعتراضي ډیر خلک یې خوخي په دې کې د معاشري کومه طبقه چې کوم د زیات انټرست لري وغه چې کوم د تاسو باندې کنسټرکشن کار کوي کنسټرکشن فیلډ خو جی دا خو پاکستان کې اوس چونکه زمونږ چې کوم هغه میډل طبقه وانه هغه اوس د حالاتو د وجې لو طبقه ته راغلي دي نو د هر څړي دا خواهشي چې لکه زمونږ عموما کتا سو ګورځي زبر لګره وضاحت دا شی کوم چې ایکسپاټریټ زمونږ کوم چې کوم بار مرګري ناشتي کوم زمونږ مرګري دی هغه به عموما دا پیسې یو کال 2 کالو کې به یو سپیمنٹ جمع کوړه به راولې ګلو چیرې رومبه په پلاټ واخلې بیا وکور جوړ کو دا عموما د هر سړي به دا وسو چې دونه پیسې وو پهله به پلاټ واغستو نو هغه د پر بدل ته پاکستان کې حالات داسې بد طرف ته تلو دونه مایوسی بوا چې هغه به پیسې عموما لګي دي موږ دا سوچ دا خبره دا شی ځکه دې طرف ته راوړو که هغه دا پیسې را لګي نو هغه ټایم به ډایرکټ دغه پلاټ دغه په نوم باندې سره د خپل په نوم ترانسفر کیږي او دغه د خوخه مطابق په کور باندې کار شروع کیږي او هغه خپل کیس په هغه حساب باندې تاسو یو خبر وکړو د پروګرام په آغاز کې چې تاسو مطلب ایریا مور کوي ور سره چې کوم د کنسټرکشن هم کوي نو د دې سلیکشن بیا لګران نه وی چې مطلب داسې ملګری چې هغه چې دا زې زما دایو دی او تاسو رل کنسټرکشن کوي تاسو داسې طریقې سره کوي داسې مونږ کوجی اوس مونږ چې کوم دا 20 پلس ماینس زین دي چې کوم لوکیشنز دي فلحال پېښور کې چې مونږ ډیل کوو هغه چونکه مونږ د ان او سی حواله سره د انتقال رجسټر حواله سره چې کوم کلیر کړی دي زین به دا سي ډیری او چونکه مونږ هغه زین لا صرف سلیکشن اغسته دي چې کوم دا سي میډل مرګري چې کوم دی هغه غستې شي هغه کولای شي هغه فوټ کولای شي دا څنګه حیات آباد هم کو پکې ډي ایچ ایم ډیل کو ریګي ماډل ټاون هم کو زنتار هم ډیل کو او پی اف هم کو خدا خو دا وس خبره ده چې کم مرګره کم طرف ته تغواړي ټیک دی خدار ته امتیاز دا کوم کورونه چې تاسو سازوي نو پدې کې چې کوم دی د یو مطلب یو ویډیو مارکیټینګ بزنس وی پای کې چې کوم د خلکو ته پلاټونه پرووایډ کی تاسو چې کوم د کنسټرکشن وغیرہ هم سازوي درته وایي چې کوم ګرانی رااله کوم ټیکسونه وغیرہ ولګیدل د دینه مارکیټینګ کمپنی چې کوم ریل اسټیټ دنیا خو متاثر شوې ده تاسو کمپنی څومره متاثر ده یاره جی د حواله سره دا وایم چې د ریل اسټیټ سېکټر خاص کر په دې ټیکسونو د وجې چې څونه متاثر شو او څونه نقصان دي ته ورسېدو حالکه دا چې کوم دی نو د دې وخت د معیشت د ریډ هډي په دې وخت کې د ریل اسټیټ سېکټر دی هغه کې چې کوم دی نو د دې ټیکسونو د وجې چې کوم خاص کر په کې بي کې یا په اسلام آباد کې ولګېدل دغه ډیر نقصان دی ریل اسټیټ سېکټر لورکو مونږ به دا وختونه کوو حکومت نه چې دی لږه کم از کم دونه مایوسه هغه وخت ته خطا کی مایوسي د لړکی دا ټیکسونه دی په دې باندې کم کی تاسو زمونږ حواله سره خبره کوي نو ما تاسو ته ویل چې ګوره مونږ چې های رایزز او الریډي په ریزیډنشل سېکټر کې کار کولو او چونکه مونږ ته پته ولګید چې خلک اوس هغه طرف ته دونه نه متوجه کیږي نو مونږ ځکه دا نه ویو سوچ راوړو چې یو هوم یور چایس یور هوم په دغه یو هوم ناٹ پی کې مونږ په دغه سوچ باندې جی مارکیټ تراو دا یو سوچ مونږ امتیاز په دې کوم بلډینګ کې چې مونږ داسي په دې کې مونږ زموږ دستور ګوړان دي ډیر کمپنۍ نه د مارکیټینګ را لې او ډیر لاړې
او همدا ګیله کې مارکیټ ډاون دی تاسو په خپل باندې څه غنئ چرته کې داسې سو پلانینګ تاسو سیو سب سره چې مارکیټ ډاون دی موږ په کار چې زمون خو دا ساده ډېر ښه تاسو تاسو کو زمون دا طریقې کار دا ساده چې په دې کې نه د کمپنۍ د طرفه کلاینټ ته څه مسله ده او نه د کلاینټ د طرفه کمپنۍ ته څه مسله ده که تاسو موږ سره یو بوکینګ واغستو چې که هر یو سوسایټي کوم په پیښور کې یا کوم په اسلام آباد کې په پنډای کې که تاسو موږ سره په هر ځای کې بوکینګ واغستو ابا ډایرکټ تاسو په نوم او د کمپنۍ په نوم ټرانسفر کیږي هغه کې دا یو خبره نشته چې لکه د یو سړي طرف ته چې کوم نه متوجه خبره تاسو چې کمپلین سلیکټ کوئ د خپل خوخه مطابق سلیکټ کوئ مثال دا چې تاسو پلاټ اغسته دي تاسو یو ټیکدار له کنستراکشن لور کو نو مخکې به دا خبره و چې تاسو به سونه پیمنټ ورکول هغه به هغه کار کولو صحیح مونږ هغه څه نه کوو ټیک شو امتیاز زماده کیمرامین چې کوم دی جی جی دا وی زه خپل باندې د کنستراکشن کمپنی کولا وخل غواړم پیسې را سره نشته دي نو کولا وخل شي د پیسو نه بغیر پن کولې شي یره جی د کنستراکشن دا کار خو دا خو یو عبادت ته او کمپنی رجسټر کول په پاکستان کې د ټولو آسان کار دی خو کمپنی چلول د ټولو نه ګران کار دی د دې ټیکسونو د وجې د حالاتو د وجې بالکل کولې شي چې ترخه خبره ده او دغه سېکټر داسې سېکټر نه دا چې د خپل کنستراکشن کمپنی کولاوي کم از کم څومره پیسې د لپاره کاری چې دا را پیدا کی کنستراکشن خو جی هر یو اوس لکه یو سیستم داسې چې لکه دی یو کار زده کی ځان سره یو انجینیر هایر کی سایت ته پاره خپل یو ګروپ اویل کی چې پای کې مزدورانی نور کسانی چې ګلکاران دا ټول یو سیټ اپ دي سره برابرۍ بیا به یو طرف ته یو سوچ کوي چې لکه یو کنستراکشن کمپنی طرف ته لاړ شم دا پیسو خو هغه کې اتوماتیکلی که زمونږ دا سوچ چې کوم تاسو سره مونږ شیر کوو نو خو د ټیکدار سیستم نو مونږ خلک اوخ کړ چونکی مونږ اغلا د درو کالو په ټایم کې په یو نیم کال کې قبضه ورکو نو هغه کې اتوماتیکلی انویسټمنټ ټول د کمپنی طرف نه راغو د کلاینټ طرف نیمه پیسې شو نیمه د کمپنی شوې چې کوم به هغه مونږ لا په خپل کور کې اوسېدو باندې راکړي صحیح دی جی امتیاز صاحب ډیر شکریا ډیر مننه تاسو پښتنه می اصل کې د خپل کتونکو د پاره وا کیمرامین پکې باندې شو آی تھنک هغه ته ډیر معلومات رسیدلی چې تاسو د کنستراکشن کمپنی څنګه کولاوي کتونکو نننی خصوصي نشست کې زموږ سره ټول معلومات تاسو ته په سکرین باندې کې خو اجازه د نغواړو د الله پامان